داغه ز تاسو ته یو صورت ذکر کوم، یو واقعا چې نو داغه ز تاسو ته ذکر کوم. زموږ د پاره غټه نمونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صلح حدیبیه کې د 100 کال معاهده شوی، د 100 کال معاهده شوی وا دغه سره کفار مکه سره چې به 100 کالو پورې بعد تاسو په مونږ باندې حمله نه کوي، زموږ په تاسو باندې حمله نه کوو، او زموږ چې کم قبایل دي چا سره زموږ معاهدی دي زموږ طرف نه دي نو هغه باندې تاسو حمله نه کوي، چې تاسو کم معاهدی دي تاسو چې کم مثال تور باندې قبایل دي نو هغه باندې مونږ حمله نه کوو. دا د دې خپلو کې چې نو خبره پخه شوی د معاهده یو 100 کال نه وی تیر شوی، یو 100 کال نه وی تیر شوی چې التکه مکه مکرمه سره نږدې یو دو قبایلو چې هغه داغي معاهده مسلمانانو سره وا او غیر مسلمه لیکن هغه مسلمانانو په طرف نو مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د ویلو چې دې قبایلو ته هم تاسو نقصان نه رسوي. نو التکه د کفار مکه یو دو قبایل را پاسېدل او هغه د مسلمانانو چې کم هغه ملګری او هغه باندې حمله وکړه. تاسو وګورئ معاهده له 100 کالو پورې شوې ده، لیکن هغه دو قبایل را پاسېدل او د مسلمانانو هغه چې کم ملګری اگر چې غیر مسلم وو، اگر چې هغه د مسلمانانو هغه ملګری غیر مسلم وو، لیکن هغه بیا ته نه حمله وکړه د کفارو د مشرکین مکه دو قبایلو او هغه ته سخت نقصان ورسو. او اوس پکار خدا و چې کفار مکه د دې مذمت کړي وي، هغه یې منې کړي وي او هغه ته دا ویلو چې بای دې سره زموږ معاهده شوی دا تاسو دا کار مکوئ. نو الټا کفار مکه وسوکل، کفار مکه دا غي سات ور پکار خدا دې چې هغه یې منې کړي وي، پکار خدا دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع را لګلې وي چې بای زموږ غوړې د دې سره تعلق نشته دې مونږ دې ته نه دی ویلي، دې د ځان نه دا کار کړي دي. لیکن الټا غي سوکل، الټا هغه دا خپل ملګرو مدد کو د مسلمانانو چې کوم هغه ملګریو هغه یې چرنو دغه کړل، دغه خلاف چرنو ته نقصان او رسو د خپل ملګرو ساتي ور. نو اوس ګورې دلته کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی دا هغه دو قبایل ول رال خپل فریاد نبی علیہ السلام ته کې خودو چې بای هغه مونږ باندې حمله وکړه او کفار مکه ول ساتم ورکو. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول حقایق مخامخ شو نو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی چې تاسو سره زموږ غل سو کال او معاهده ختم بس. اوس بچره نو تاسو احتیاط کوي، اوس په موږ احتیاط کوو. کفار مکه ته چې کله پته ولګی چې او هو او دی وخت مسلمانانو خو طاقت کی راغلی الحمدلله، او هو مسلمانانو سره چې زموږ معاهده شو هغه خو هغه زموږ طرف د خلاف ورزي وشو، اوس پس کیږي. نو هغه د پاره چې نو هغه سوکړل، هغه خپل قسم بیا راولې کو، لیکن باس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې اوس زموږ استادو معاهده اوس ختمه ده، ځکه خلاف ورزي تاسو طرف نشوي ده، خلاف ورزي تاسو طرف نشوي ده، تاسو د معاهده خلاف ورزي کړی ده، بس اوس چې نو زموږ استادو هیڅ قسم معاهده نشته دي، اوس تاسو احتیاط کوئ، موږ هم چې نو احتیاط کوو. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ چې نو مسلمان شوی هغه را لګلو، خو چې هغه ډیر مهنت او سماجت او کوشش وکړو، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر له توجه ورنکړه. چې کله واپس راغی خپل ملګرو ټول خاندل وی نبی علیہ السلام مستا خبر له توجه نه درکړي، بس دا معاهده اوس هغه مون سره دوباره نه کوي، مونږ خپل خلاف ورزي کړي، دا ته احساس و چې مونږ خلاف ورزي کړي دا خو شو نو هغه معاهده شو ختم شو. نو یو مسلمان حکمران وی، سپاه سالار وی، جرنیل وی، غیر مسلم سره چې معاهده کوي نو هغه پکې د مسلمانانو د مفادات او د ټولي خبرې دي، د مسلمانانو چې کم مرګري دي داغي هغه ټول دغه به سره دي، کچره هغه دشمن داغي مخالفت کوي نو بس هغه معاهده به بیا دشمن باندې واپس کی. ورنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سیوا ګریات ساتي چام چې دنو د معاهده دوره په پابندی نه کړی چې سور نبی علیہ السلام کړی دا. داغه یو دو مثال ز تاسو له درو ګورئ. یو ځل داسې چلو چې د بدر موقع ده، سنجیده کې سره اوري خبره ما طرف ته توجه ساتي، یو بل ته تاسو ته اړه
نو خبره مې دا کوله چې د بدر موقع ده، د مسلمانانو تعداد صرف 313 دی او د کافرانو تعداد 1000 دی، او کافرانو سره هر قسم اسلحه خو مضبوط لښکر دی. اوس دی وخت مسلمانانو ته د مدد ضرورت هم دی، دی وخت مسلمانانو ته چې نو د مدد ضرورت هم شته، اشد ضرورت ہوتا. کو یو کس مسلمانانو سره ملاوېدو نو دی وخت کې وسه کېدل د مسلمانانو تعداد به بڑھاوېدو، کافرانو باندې به روب پرېوتو. دې دوران کې د مکې مکرمې نه یو څو مسلمانان راتلل، په لاره کې د هغوی ابو جهل سره ملاقات وشو، د کفار مکو د لښکر سره ملاقات وشو. چې ملاقات یې وشو نو اوس څه کېږي، هغوی ورته تاسو چېرته ځئ؟ موږ خو مسلمانانو لزو مدینې ته هجرت کو. نو ابو جهل ته معاهده واغسته، جبه ته واغسته، خو ځئ خو زمون خلاف به اوس موږ جنگ له روان یو، زمون خلاف به د هغوی سات نه ورکوئ. هغوی ورسره عهد وکړو چې ټیک ته موږ ځو، خو موږ به ستاسو خلاف د هغوی سات نه ورکوو. اکه د بدر میدان کې هغوی رالل او نبي علیه السلام سره ملو شو. نبی علیه السلام ورته تاسو رالی وي او موږ هجرت په طور باندې رالو، خو خبره دا ده چې په لاره کې خو مونږ نه کافرانو معاهده واغسته. اوس تاسو وګورئ دې خبرې، وی ابو جهل مونږ نه معاهده واغسته، جبه یې رانه واغسته چې تاسو خو مسلمانانو سره ملاویږئ، خو زمونږ خلاف به د هغوی سات نه ورکوئ، دې جنګ کې به حصه نه اخلئ. نبی علیه السلام ورته تاسو سره جبه کړې ده؟ وی موږ خو سره جبه وکړه. بس نبی علیه السلام وایي چې تاسو جبه وکړه، سایډ ته کښېنئ، تاسو به مونږ سره حصه نه اخلئ. وګورئ سوره نبی علیہ السلام د معاهدې او د جبې پابندي کوي. الله دې مونږ تاسو کې دارا ولي.